کاټلنګ سنګاو سیمه کې د سارو بیماری لمپي سکن خپل پنجې خخي کړي او خطرناک صورتحال ته رسیدلې د دغه سیمې د اولس یوازنی روزګار هم دغه ساروي ساتل دي او په هغې د خپل ژوند ضرورت پوره کوي خو د سارو دغه بیماری لمپي سکن ځایي اولس په تشویش کې اچولې او د خپلو سارو د دغه بیماری نه د بچ کولو هر قسمه کوشش کوي چې دا مرض شروع شوی دی او دې ډېره تباهي وکړله نو زمونږ هم صرف دا د مال د اسره ده نو په دې کې چې دوی زمونږ سره دا کم کوآپریشن وکړو د دې مونږ ډېر شکرګزار یو. ټول ټیم ډېر زیات مشکور یو چې هغوی په هنګامي بنیاد باندې د سنګاو دوره وکړله او نن سهار د 9 بجو نه دغه کمپاین فعل دی شروع دی تر اوسه پورې تقریبا د 1000 نه پورته سارو ته دغه حفاظتي واکسین لګولي شوي دي. د ډایریکټر لایو سټاک ډاکټر مثل خان د احکاماتو په رڼا کې د تحصیل کاټلنګ منیجنګ انچارج ډاکټر اجمل خان ډاکټر دلیاس او د هغوی ټیم سنګاو کې خپل کیمپ لګولې سارو ته حفاظتي ویکسین لګول شروع کړي او په اولنۍ مرحله کې د 900 نه زیاتو سارو ته حفاظتي ویکسین لګولي او دغه سلسله هم دغه شان جاری ده. علامات دا وي چې یاره دا د یو سینډ پلای ورته وایي یا یو مچ ورته وایي د مچ په ذریعه خورېږي د سترګو نه اوښکې ځي څاروي تیزه تبه وي هغه چې کمدانو د ګرځېدو د پویو پیداوار کم کړي په بدن باندې کې غوټې راښکاره شي د هغې نه بیا زخمونه جوړ شي او څاروی ته چې کمدانو خو مرګ شر یې ډېره زیاته کمه ده 5% په سلو کې 15 څاروي په دې باندې مري. چې دا په انسانانو کې هېڅ قسم کار د دې نشته دی د دې پې کو تاسو فوډ کوئ یا غوښه تاسو فوډ کوئ دا بالکل قابل استعمال دي. د علاقې مشرانو د ډاکټرانو د ټیم شکریا ادا کړې او ویلي دي چې هغوی به د ډاکټرانو سره پوره مرسته کوي ځکه چې دغه څاروي د هغوی د روزګار یوازنۍ ذریعه ده. پښتونخوا ریډیو مردان لپاره امان حبیب.